او د کور والا د تبادلې په سلسله کې ما د پریس سره رابطه کړې ده او زما کور والا په اس اس ټي جرنل پوسټ باندې ضرباب غړی کې ټیچینګ کوي. زه بار بار د میډم پانوس جمال صاحب ته رالم چې کوم زمونږ ډي یو فیمیل ایجوکیشن مشره ده او ما هغې سره رابطه وکړه. هغوی ماته وویل چې تاسو ای ته انتظار وکړئ چې کله ای مشتهر شي بیا راشي. چې زه کله ورغلم ای کله مشتهر شوه بیا زه ورغلم نو دغه سیټونه پکې ما ورته چې دغه دواړه سیټونه خو په دې کې نشته کوم چې ماته نږدې دي. هغې ماته وویل چې ما ورته به د هغې نه باوجود ما ورته یو لیټر وښود چې تاسو خو د دغه نه باوجود هم ډېر زیات دغه کړي دي اډرونه کړي دي د ډایرکټر د لیټر باوجود هم تاسو ډېر زیات اډرونه کړي دي. هغوی ما ته وویل چې ما خو صرف یو اډر کړی دی او همدا دی ستا اډر مې کینسل کړم. د هغه جینۍ اډر خو کینسل کړ. په دې کې بیا د ما دوی سره رابطه وکړل. هغې چې زه به بار بار ورتلم نو ما ته میډم پانوس جمال وی چې دا خو ما نه دی کړی سوریا کړی دی دا خو سوریا میډم کړی دی او ما د دې اډر په هغه کې په سیسټم کې هغه ما کینسل کړم. چې کله بیا به زه ورتلم نو هغه کینسل اډر باندې جي ما له پې اوس اډر وکړې ما ته به بیا پانوس جمال صاحب وایي چې دې باندې بین دی. زه به ډېر خفه او دلګیر را روان شوم خپل کور ته چې اوس خو بیا واپس دوباره بیا نو لګېد. زه به بیا دغه ته انتظار کوم. دې ما ته وایي چې زه به دا ای ته واپس خېجوم. د هغې باوجود هم هغه کینسل اډر باندې هغه جینۍ تلا او راتله دوه نیمې درې میاشتې هغې په هغې باندې ډیوټي وکړله چونکې د هغې حق هم نه جوړېده ځکه چې هغه جینۍ چې وه هغه کینسل اډر باندې راتله یعنې آوټسایډره وه د هغې سکول دپاره آوټسایډره وه. ما چې به بیا پانوس جمال صاحب ته رابطه وکړله نو هغې به بعضې ټیم زه خپل دفتر ته هم نه پرېښودم. هغې کې وجه څه وه؟ هغې کې وجه دا وه چې هلته کې د پیسو یو بازار ګرم او هغه د پیسو بازار داسې و چې بس هر سړي هر دوی ځان له بروکرز ټاوټس کېنولي دي او هغه ټاوټس چې کوم دي نو هغه دوی بس هر سړي د دفتر نه سر رابار کړي دي چې کوم یو ګاګ به ونیسي او میډم پانوس جمال صاحب ته یې بوځي او دا ټاوټس هم پکې والي او پانوس جمال هم پکې والي. نو مهرباني دې وکړي شي او زما د کور والا تبادله دې دغه ګلان پایان سکول ته وکړي شي. دوی وایي چې ما ته خصوصا دا پانوس جمال صاحب وایي چې ستاسو دغه چې دی اډر دا دغه سوریا کړی دی شپږ میاشتې مخکې چنانچه ما دا اډر ستاسو کینسل کړم. اډر خو ستا یو کینسل کړم په دې باندې تا شپږ شلې اډرونه نور کړي دي تقریبا 36 اډرونه ما سره په لاس باندې دي چې تا په دې باندې تقریبا لک روپۍ وصول کړي دي یعنی تقریبا 36 लाख روپۍ ما سره په لاس باندې دي چې دا تا وصول کړي دي او تقریبا 100 د ډي پی سي نه مخکې چې کوم اډرونه شوي دي چیرې دا د ډایرکټریټ د اډر د لاندې مخکې چې کوم اډرونه شوي دي هغه هم کینسل دي. ډایرکټریټ دا لیکل کړي دي چې هغه مخکې اډرونه هم کینسل دي او بیا یې د هغې نه دا هم پکې په دې لیټر کې د هغې لیکل دي چې د هغې نه وروسته کوم کېږي نو هغه هم نه کېږي په ډي پي سي د اس اس ټي ډي پي سي چې څومره ده دې باندې به زما نه بغیر څوک اډر نه کوي چې ما ته کومې ویلي چې کله اس اس ټي دغه شوه لاړل خلک پروموټ شو جینکۍ پروموټ شوې ایس ایس ته لاړل دي نو بیا واپس ما رابطه وکړه چې ما ولیدل نو تقریبا هغې کې څه بار سیټونه چې کوم د ضلعي وو هغه خو ای ته ورکړي شوي وو او نور 120 په 150 ډي پي سي کې تقریبا لږ 150 ډي پي سي کې دوی 130 تقریبا 30 سیټونه دغه ته ورکړل ای ته ورکړل او نور سیټونه چې کوم نو هغه دوی ځان ته پرېښودل یعنې 120 سیټونه دوی ځان ته پرېښودل په کم حساب سره صرف د ای سی اس ټي په مت کې زمونږ پانوس جمال صاحب ته 1 کروڑ او 20 लाख روپۍ لاړې زما د ماشوم او زما د وطن زما د 400 تقریبا هغه ټول ایمیج چې دی هغه برباد کړی شو او صرف د ایجوکیشن په مت کې دوی وایي چې مونږ تعلیم چې دی استاد چې دی دا به مونږ رانږدې کوو دوی وایي مونږ به استاد رانږدې کوو خپل ځای ته چې استاد په ټیم باندې خپلو بچو ته حاضري وکړي او خصوصا بیا حکومت دا هم وایي چې مور تعلیم یافته نو بچي تعلیم یافته مور تعلیم یافته نو بچي تعلیم یافته نو چې زما کور والا تقریبا 2 غنټې سفر وکړي بیا به د هغې نه بعد هغه ټیچینګ کوي په دې یخنۍ کې بیا به هغه تقریبا زما ماشوم هم سفر شو زه هم سفر شوم اخر زما څه قصور دی ما سره پیسې نشته زما دغه قصور دی چې زه د دوی ټاوټ سره د دوی بروکر سره تعلق نه ساتم
زه یو عام شهري یم، الحمدلله محمدي یم، او په دې باندې مې ایمان دی چې زه به نه پیسې ورکوم او نه به چا نه اخلم. مهرباني دې وکړي شي په دې چې ما چې کوم کینسل اډر راوړی دی په دې دې تحقیقات وکړي شي او دغه ته دې حواله کړي شي، یو خاص او شفاف کمیټي دې جوړه کړي شي چې په دې کې د دې انکوایري وشي چې دا سیټونه مخکې څنګه وشو او روان څنګه دي اوس.